طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الزمر شروع ده. رب کریم د قیامت حالات بیانای. ويوم القيامة پورز د قیامت تر الذين تبغور الذين کسانو لرا کذبوا چې نسبت د دروغ کولو علی الله په الله باندې چې الله ته ولد ثابتولو. لك وقالت اليهود عزير ابن الله. يهود بویل چې عزير علیہ السلام د الله زوی دی، الیاذ بالله. دارنګین عیسایانو بویل چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. او په مشرکانو کې یو ډله و، هغه بسویل الملائکه بنات الله، دا ملائک چې د الله لوریان دي، الیاذ بالله. نو رب کریم فرمایي تبګوري تر الذين تبګوري پورز د قیامت الذين کسانو تکذبوا چې نسبت د دروغ کول علی الله په الله باندې چې الله ته ولد ثابت ولوم. وجوههم مخون د دې لپاره وګوري مسودتن تکتور بويشنی سترګې بوي لکه سلورم سپاره کې الله وي یوم تبيض وجوه په د ورځ باندې بس مخونه تک سپینوي د اهل سنت والجماعه، وتسود وجوه سمخونه به تکتور وي شنی سترګې وي چې مشرکان دي بدعتيان دي وغيرها. رب کریم با فرمایي الیس آیا نه دی فی جهنم په جهنم کې مثون درگا یعنی زید اوسیدو للمتکبرین د پاره د متکبرینو بلکې دی. وینجی الله نجات باور کې الله تبارک وتعالى په دغه ورځ باندې بچ بکړي الذين کسان اتقوا چې ځان ساتلې د کفر او د شرک نه. بمفازتهم نجات باور کې دی لرا بمفازتهم معنا بفوزهم په سبب د کامیابی د دې بل ایمان په ایمان سره. تفصیل د نجات دا د لا یمسهم چې نبرسیږي دی لرا السوء بدل لرا یعنی عذاب بنرسیږي دی لرا ولا هم نبوي دي يحزنون چې غمو کې په دا ورځ باندې خوشاله بوي. الله تبارک وتعالى خالق كل شيء، خالق د کل اشیاء ده، پیدا کون کې د ټولو شیزونو سوق دی الله ده. وهو د الله تبارک وتعالى على كل شيء برشز باندې وکیل ذمہوار ده، د هر شي خالق او ذمہوار الله ده. له دی الله تبارک وتعالى لرا مقاليد السماوات، مقاليد من مفاتيح، مفاتيح خزائن السماوات کنجان د خزانو د اسمانونو دي. د دې خزانو اختیار چا سره دی؟ الله سره. والارض د زمکو باران شو دا خزانه دي شین کی جا شو وغیرہ د دې اختیار الله سره دی. والذین کسان کفروا چې کفر کړي دي بیاات الله پایتونو د الله تبارک وتعالى باندې. رب کریم فرمایي اولئک دغه کسان چې دي هم الخاسرون هم دي تاوانیان دي. قل افغیر الله د آیت کله نازل شو کافرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زموږ دین تراشه چې څه غواړې مونږ به درته درکو، جنکې به درته درکو په نکاح، که پیسې غواړې نو پیسې به درکو، بادشاهي به درکو. آیت نازل شو قل ته ورته وایې پیغمبر علیه السلام افغیر الله آیا غیر د الله نه تأمرونی تاسو امر کوئ مالره په دې خبره باندې اعبدو چې زه عبادت وکړم د غیر الله. ایها الجاهلون ای جاهلانو ای ناپوهو د دې امر کوئ ماته چې زه د غیر الله عبادت وکړم. ولقد او حال دا خامخا په تحقیق سره وحی کړی شوی الیک تعالی را فی القرآن په قرآن کریم کې ویل الذین وکسانو لرا پیغمبرانو لرا من قبل کا چوڑان دستانو وغی ته هم وحی شوی و د دې خبره وحی شوی و ټولو تدا ویل شو لئن اشرکت خامخا کچره شرک وکړو تا بالفرض والتقدير مخاطبات ويا امت توريا علامه قرطبي ويا الخطاب له والمراد امته خطاب پیغمبر علیہ السلام ته مراد تن امت ته خامخا کچره شرک کړو تا لا يحبطن
خامخا برباد بشي عملك اعمال ستا ولتكونن خامخا بشي ته من الخاسرين د تاوانیانونا بل الله بلکی الله لرا فاعبد عبادت کوا وکن او شت من الشاکرین د شکر گزارانو نه په نعمتونو د الله باندې شکریا ادا کړه د نعمتونو وما قدر الله دی کافرانو تعظیم نه دی کړی الله د الله تبارک وتعالى حق قدره په حق تعظیم سره ما عظموه حق عظمته دی د الله تعظیم نه دی کړی په حق تعظیم سره چې څومره د الله تعظیم پکارو څنګه د کانو جوړ بوتي را واغستو الله سره برابر وکړو الله سره برابر کو نو دی د الله تعظیم نه دی کړی حق قدره په حق تعظیم سره والارض د ازمکی جميعا غنډه قبضته په قبضه د الٰه کې بوي په یو موټي کې بوي یعنی په ملکیت د کې بوي بلا کیف یوم القیامت په ورځ د قیامت والسماوات د اسمانونو چې مطویات توکړې شوی بوي مطویات معنا توکړې شوی د کاغذ په شانتي نیولې بوي بيمينه په قدرت خپل سره الله تبارک وتعالى په قدرت خپل باندې یمین خلاص یعنی په خلاص د الله یعنی معنی دا په قدرت خپل باندې علامه قرطبي ويا واليمين بمعنى القدرة والملك یعنی دا الله په قدرت کې بوي دا اسمانونو د ازمکه د په اختیار کې وي خلک وای کنه فلانه سړی زما په لاس کې دی نه زما په قبضه کې دی مطلب دا چې زه ورته سویم زما خبره مني دا زما په قبضه کې دی وي نو د کنایه د کمال قدرت نه ده چې هر څه به د الله تبارک وتعالى په قدرت کې وي اختیار کې وي یا دا د متشابهاتو نه دي څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي کیفیت معلوم نه دي والسماوات اسمانون مطویات توکړې شي بوي د کاغذ په شانتي بيمينه په قدرت سره یعنی په خپل قدرت باندې به الله دا ارسطاو کړی وي سبحانه پاکی د الله تبارک وتعالى له تمام عیبوننا وتعالى وجد ذات د الله تبارک وتعالى عما دا غسنا یشرکون چې شریکي دا کافران ونفخ فوبکړې شي فی الصور پشپېلې کې اسرافیل علیہ السلام به پوکړي فصائق په دغه ورځ باندې قیامت فصائق من فمات پسمن بشي من فی السماوات هغه چې اسمانونو کې څوک ومن فی الارض هغه چې پزمکه کې کوم مخلوقات دي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې د الله اراده وشي هغه به نه مړ کی بعضی وای چې پیرادار د جهنم بعضی وای حملت العرش هغه فرشتي چې دي اته فرشتي او بعضی وای چې هغه چې د جنت فرشتي دي یا حوریان دي او بعضی مفسرین وای چې مراد تینا مقرب فرشتي دي چې جبريل عليه السلام دي اسرافیل عليه السلام میکائیل عليه السلام اسرائیل عليه السلام مراد تینا دادي ثم بیا وانهما نفختان دا دو نفخې دي دا دو شپېلې دي اول شپېلې سره به ټول مړشي سلوخ کاله بعد با ثم بیا نفخ پو بکړې شي فيه فی الصور په دې شپېلې کې اخرى معنا مره اخرى بل زلا فاذا هم پسناسا په بدا خلق قیام ولال بوي من القبور د قبرونو ينظرون ګوري بدی او بلتا چې مونږ ته بسامر کولې شي رب کریم فرمای واشرقت روخانه بشي پړق بوهي الارض زمکا بنور ربها پرانا درف پل سرا یعنی رڼا بشي عدل بشي بعدل ربها یا منا بعدل درف ستا سرا دازمک برناش لکه ظلم چې ظلمات تیری والعدل نور عدل چې دا نور وي میدان حشر کې به تمام مخلوقات جمع شي
یو تیاره به وي انتظار به کوي خلق میدان حشر کې د حساب کتاب د پاره رب کریم به خپل تشریف فرماش څنګه چې لایق دی شان د الله تبارک وتعالى سره وجاء ربك والملك صفا صفا لك دا ځمکه به داسې چمک وکړي تجلیات به پراشي په دې ځمکه باندې ځمکه به پړق وهي پړقیږي به یو ناشنا رڼا بشي دا تیاره به ختم شي رب کریم فرمایي واشرقت منا روخانه بشي پړق به وهي الارض ځمکه بنور ربها په نور درفستا باندې یا بعدل ربها والعدل نور عدل چې دی نور دی ووضع الكتابو کې بخودل شي عمل نامې چاته په چپ لاس باندې جهنميانو ته په چپ لاس او چاته په خلاص وجيء او را بوستل شي بالنبيين پیغمبرانو لره والشهداء گواهانو لره یا عام شهیدان چې په جهاد کې شهیدان شوي دي هغه برا وستل شي یا گواهان امت به گواهی کوي په نور انبیاء باندې چې دی تبلیغ کړو دي تا دین دي منلې وقضي يا رب کریم فرمایي فیصله به وکړي شي بینهم پمنځ دي بالحق معنا بالصدق په صدق سره والعدل او په عدل سره به فیصله وکړي شي وهم دي چې دی لا یظلمون ظلم بنشي کولای په دغه ورځ باندې په دی باندې ووفیت پوره به ورکړي شي په حشرګاه میدان کې کل نفس هر یو نفس لرا معنا جزاء او ما جزاء دغه شامل چې د کړي وي کني کې کړي وي نو جنت به ورته ملاو شي په بدله کې کبدیانې کړي وي ګناهونه کړي وي شرک کړي نو جهنم وهو دا عالم علم بلري بما پغس يفعلون چې د کولا وسيق الذين رب کریم فرمای راخکلې کیږي با پدیکو دیکو باندې راخکلې کیږي با الذين کسان کفروا چې کفر کړي دي میدان حشر کې حساب کتاب چوش رب کریم بووي خذوه نسيدي کافر لره فغلوه ادخلوه داخل کې دلره په جهنم کې پدیکو دیکو با فرشتي جهنم ته بوزیدا دروازه به ورته کولاو کړی شي رب کریم فرمای وسیق الذين راخکل کیږي با پدیکو دیکو باندې الذين کسان کفروا چې کفر کړي دي الی جهنم طرف ته زمرن من ډلې ډلې حتی تر دې چې دا جاء کله چې راشي دغه جهنم ته فتحت پس بدغه وخت کې به کولاو کړی شي ابوابها دروازې د جهنم سم به ګرم شوي وي وقال لهم وی بدی جهنميانو ته خزنتها محافظ فرشتي سوکیدار فرشتي ملامت کوي بدی لره دی جهنميانو ته بو علم یاتکم یا نور غلی تاسو ته رسول پیغمبران منکم تاسو نه چې بشرو یتلو چې لستل علیکم پتاسو باندې آیات ربکم آیاتون درف تاسو وینذرونکم او یری درکول تاسو او يرولي تاسو لقاء يومكم د ملاقات د ورځ تاسو چې دغه ورځ د هاذا چې دغه ورځ د قیامت نو راغلی تاسو ته یره نو درکړي د دې قیامت د ورځې نه قالو نو وی بدا جهنميان بلا ولنا راغلیو لیکن حقت واجب شوه ثابت شوه کلمه العذاب کلمه د عذاب علی الکافرین په کافرانو باندې کوم یو کلمه چې الله تبارک وتعالى دی شیطان ته ویل چې لأملأن جهنم منکم اجمعین کستا دی چاته بيداری وکړه نو زبډکم جهنم ستاسو نه اجمعین په غونډه باندې نو هغه ثابت شي واجب شي هغه خبره هغه حکم واجب شوی دی قیل نو زبانیه فرشته به ورته او به ویل شي دي ته ودخلوا داخل شي تاسو ابواب جهنم دروازو د جهنم ته خالدین همیشه به تاسو فيها په جهنم کې لا يموتون ولا يخرجون نبمریو نبخارجیږي د جهنم نه رب کریم فرمایي فبئس مثوى پس بدا آرامګه چې دا المتکبرین د متکبرینو د پاره هي دغه جهنم ده بد آرامګه چې
د چا د پر متکبرینو د پر هي دغه جهنم دی. اوس د جنتیانو بیان کوي الہ العالمین. وسیق الذین روان بکړې شي الذین کسان اتقوا چې یریدل ربهم در خپلنا چرته روان کړې شي الجنت جنت طرف ته زمرن معنا ډلې ډلې. کافرانو مبارک راغلل چې جهنم ته روان کړې شي زمرن ډلې ډلې او دا متقین روان کړې شي الجنت جنت طرف ته زمرن معنا ډلې ډلې حتی تر دې چې دا جاوها کله چې راشي دا متقین دی جنت ته وفتحت دا دروازې به حال دا دی چې دا دروازې به پرانستی پراته وي دي د پاره کلاو کړي شي وي مخکې نه. وګوره د الہ العالمین عجیب کلام دی. د جهنميانو بارکی ویلو حتی اذا جاوها فتحت په دغه وخت کې به وتخلاص کړي شي د جهنم دروازې. دا جهنم به سم ګرمي بند به پروت وي نو سم به ګرم شوي وي. او جنتیانو بارکی وی وفتحت ابوابها دروازې د جنت په مخ کې نه کلاو پراته وي دي د پاره چې ځوانان را روان دي او استقبال د پاره رضوان الجنه فرشتي به ولاړ وي. وفتحت دارنګ حال دا دی الله وی دروازې به پرانستی پراته وي ابوابها دروازې د جنت. وقال وی بلهم دی لرا دی جنتیانو لرا خزنتها محافظ فرشتي رضوان الجنه پیردارې د جنت هغه فرشتي چې کوم دي رست به ورته را روان وي سلام به ور باندې اچیا چې سلام دی په تاسو باندې فدخلوها داخل شي دی جنت ته. ملمه د پاره سو کسان رست روان وي کنه دا غي عزت د پاره نو دا فرشتي به د جنتیانو رست به روان وي ورته به وي سلام علیکم سلام دی په تاسو باندې طبتم پاک وای تاسو په دنیا کې د ګناهونو نه طبتم معنا پاک وای تاسو په دنیا کې د ګناهونو نه خوشاله اوسئ. فدخلوها پس داخل شئ جنت ته خالدین همیشه به تاسو لا يموتون ولا يخرجون نه به مرګ راځي تاسو باندې نه به وځئ د جنت نه. جنتیان چې دا نعمتونه وګوري وقالوا ويبدا جنتيان الحمد لله طول سنا صفت چه لله خاص الله لره ده الذي دا الله غسات صدقنا چرشتنی کړم لره وعده خپل واورثنا الارض میراث کې را کړم لره الارض زمکه د جنت نتبو چې زینې سمونګه من الجنت فی الجنت په جنت کې حيث نشاء چرته چې اراده وي زمونګه. رب کریم فرمایي پس غره اجر فنعم اجر العاملین پس غره اجر د عمل کوونکو یعنی د نیک عمل کوونکو هي دغه جنت ته. وتر الملائکه تبغور فرشتو لره ملائکو لره حافین په د ورځ باندې ګرځاویدون کی بوي طواف کوون کی بوي من حول العرش غیر چا پیر د عرش نه یسبحون تسبیح بوي دا فرشتي بحمد ربهم پسنا در خپل باندې وقضیا فیصله وکړي شي بینهم په منځ د جنتیانو بالحق بالعدل په عدل سره وقیل وی بدا جنتیان رست د حساب کتابنا چې خلکو ته ویل شي جنت ته داخل شي جنت ته چلاړ شي حساب کتاب نه بعد وقیل دی بوي الحمدلله طول سنا او صفت چې الحمدلله خاص الله لره رب العالمین چې رب د ټول مخلوقات ده. یو دایره به جوړ کړی وي فرشتو د عرش نه غیر چا پر هغه وای سبحان الله الحمدلله دا ذکر وکي بیا د ډېر خوشاله نه هر طرف نوازونه وکي الحمدلله. لکه دلته چې خلق په جلسو کې جوش کې راشي نو وج ناره تکبیر الله اکبر نو داسې جنتیان به وي الحمدلله هر زینه به دا आवाज راځي. وقیل وای به دا جنتیان رسته د حساب او کتاب نه الحمدلله هغه ذات لره رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقات ده.